اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. مرګرو نن د یو بلې افسوسناکې واقعې سره حاضر یم. نن په پېښور حیات آباد باغ ناران کې یو طالب علم په چاقوانو باندې وهلی شوی دی او د دوو ګروپونو ترمنځ جګړه وه او هغه جګړه ډیره زیاته شوه. د ډیره زیاتوالي په وجه باندې یو طالب علم په بل طالب علم باندې ګزارونه کړي دي او هغه طالب علم چې کوم دی هسپتال ته رسول شوی دی، خو د ډیرو زخمونو د وجې نه بدقسمتۍ سره هغه وفات شوی دی او هغې بچ شوي نه دي. د دې حوالې سره حاضر یم. دوستانو، مونږ خپل کشران په ډیرو سختو ستونزو باندې په ډیرو غټو تکلیفونو باندې رالوي کړي وي، بیا هغې مونږ کالجونو ته لیږو، د هغې مشران، د هغې والد صاحب، د هغې ترونه، د هغې نور کوروالا په ځان باندې سخته تېروي. خدای کوشش وي که زمونږ دا بچی سبق ووایي نو مونږ به د ده سره لکه سوګالي لکه اسانتیا به راباندې راشي او زمونږ دا بچی چې کومې سختې مونږ تېروو د دې سختو نه به زمونږ دا بچی وځي. خو کله چې زمونږ د هلکان د ښارونو طرف ته راشي، د شهري علاقو طرف ته راشي، نو بیا دوی د خپل حیثیت نه زیات هغه شروع کی او دلته په جنگ جګړو کې د ګروپونو په شکل کې په سیاست کې ګوتې وهل او نور داسې مسایلو کې موجود وي او د هغې داسې مسایل د هغې نه بیا را پیدا کیږي چې په هغې کې ځوانان قتل شي. دا قتل ډیر افسوسناک دی، ډیر د افسوس نه ډک دی. د خیبر سره تعلق لرونکی ځوان محمد ابرار ولد اجمل په دغه ټایم باندې په باغ ناران کې موجود و چې د دې په څه خبره باندې بحث وشولو او په بحث نه بعد د دې نور هلکان هم راوغوښته او دغلته جګړه جوړه شوه. د کالج د دوو ګروپونو کې جګړه چې کله جوړه شوه نو دوه قسمه خبرې په دې کې کیږي چې موږ معلومات وکړو. یو دا ویل کیږي چې دا هلک چې کوم د په کارخانو کې څه کاروبار کولو، خو چونکې د ده رشته دار یا دوستان د کالج سټوډنټس موجودو او د هغې جګړه وه، په هغې کې دا هلک راغلو او ده په دې کې حصه واخسته او د حصې اخستو په وجه باندې په ده باندې د چاقوانو ګزار وشولو او ده ته څلور ډېر سخت چاقوان لګېدلي وو چې هغه زړه ته ډېر نږدې وو او په لږ وخت کې د دې چې کومو صحت ناسازه شو او دوی چې کوم دی په هسپتال کې وفات شول. ابرار دویمه خبره دا کیږي چې ابرار سټوډنټ او دوی چې کله خبر شو چې یاره زما د ملګرو جګړه ده نو دوی کالج ته خو راغلي نو، خو بیا راغلو او دغلته چې کومو نو دغه دا په دې باندې دغه غزارونه وشو او چونکې دا سیویلین ښکارېدو نو په دې باندې غزار شوی دی او په دغه وجه باندې دوی بچ شوي نه دي، وفات شوي دي. زمونږ د ټولو غریبۍ دي، زمونږ په پېښور کې ټول میډل کلاس فیملیز دي. ډېر په سخته باندې خلک خپل بچي رالوي، ډېر په سخته باندې د خپلو بچو باندې خلک سبقونه وایي. نو که کوم زما سټوډنټ ملګري یا زموږ وروڼه چې دي هغې د داسې قسم له پارټي بازیانو نه، د داسې قسم له د جګړې د ګروپونو نه ځان ساتل پکار دي. خپلې غریبۍ خپل والدې ته، خپلې خور ته، خپل پلار ته کتل پکار دي، خپل خاندان ته کتل پکار دي. دا نه ده چې څوک دلته راشي او هغې نه بیا د تپوس کولو څوک نه او بیا د هغې باندې د پلار او د ترونو سرپرستي نه وي او هغه بیا داسې قسم له شدت پسنده جګړو کې حصې اخلي او هغې بیا دومره حد ته خبره ورسي چې د هغې پکې قتل کړی شي. نو دا ډیره د افسوس ډکه واقعه ده او دې باندې چې څومره افسوس وکړي نو دا کم دی.
زمونږ قبایلي الکان چې څومره هم دي دی دلته پېښور ته مور پلار سبقونو له رالیږي او ډېر په سختو په ستونزو باندې دی لوی کړی شوي وي او بیا د هغې د پاسه داسې قسم له حدیثو سره هغې مخ شي نو دا ډېره افسوسناکه خبره ده او زمونږ د قبایلو ژوند چې کوم دی دا ډېر سخت دی او که خپل بچو دپاره د سوګالۍ دپاره څوک ځان باندې سختې تیری او خپلو بچو باندې سبقونه وایي نو داسې قسم له حدیثو سره چې څوک مخ شي نو دا ډېره افسوسناکه خبره ده. سبق کالج یا یونیورسټي دا د سبق ځای دی دا د بهترۍ ځای دی په دې کې انسان نه انسان جوړیږي په دې کې د انسان ګرومینګ کیږي بجای د دې چې یو انسان غلط طرف ته ځي نو ښه خبره دا ده چې یو انسان ځکه ښه شي چې را ایجوکیشن طرف ته لاړ شي یو غټ کومتوم کې سبق وي نو هغه له پکار دي چې هغه د داسې قسم خبرې اوایډ کړي داسې قسم خبرو نه مخ واړي او یو ښه طرف ته لاړ شي یو ښه کردار ادا کړي نو داسې قسم له مسایلو کې په داسې قسم له خبرو کې ټولو ملګرو ته ریکویسټ کوم سوال ورته کوم چې ځان د دې خبرو نه بچ وساتئ ځان له مسایل مه ګورئ د خیبر غرونه درانه غرونه دي د خیبر خلک درانه خلک دي او داسې قسم له پارټي بازیانو کې داسې قسم له مسلو کې خپل خواږه او ښایسته ځانونه بایلل دا ښه خبره نه ده. ټولو ملګرو ته ریکویسټ کوم چې دې حوالې سره سوشل میډیا باندې کمپین رن کوي د دې خبرو نه ځانونه وساتئ. مخکې هم داسې حدیثې راغلي دي اوس بیا دا حدیثې شروع شوي دي او د فتنې دور دی د سخت وخت دی کوشش وکړئ د خپل مور او پلار مټې جوړې شي د خپل دستور مټې جوړې شي د خپل قوم مټې جوړې شي دا نه چې تاسو په پارکونو کې لاشونه پراتی تاسو په پارکونو کې ووجلی شئ او بیا کور له هم دشمني راوړئ خاندان له هم دشمني راوړئ او تاسو د دنیا نه لاړ شئ او تاسو باندې دومره خرچې شوي وي نو دا ډېره افسوسناکه خبره ده. انشاءالله دې حوالې سره چې مخکې څه خبر هم راځي زه به تاسو ملګرو سره شیر کوم. تاسو زما چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زما کومه ویډیو راځي چې تاسو ته ملاویږي. ډېره مننه. السلام علیکم.